نن په شب قدر کې د جماعت اسلامي یو عظیم الشانه جلسه عام او شوا چې پکې پسونو خلکو د نورو سیاسي پارټونو په جماعت اسلامي کې شمولیت وکړو او د جلسه عام کې د جماعت اسلامي د کارکونانو او ذمہدارانو نه علاوه په زورګونو ولش شرکت کړي وو. د جلسه عام سره د شب قدر سیاسي صورتحال د جماعت اسلامي په حق کې مکمل بدل شو. د جلسه عام ته د جماعت اسلامي مرکزی او صوبایي قائدینو خطاب وکړو. د جماعت اسلامي مرکزی امیر مرد مومن مرد حق په خپل خطاب کې وویل چې را روان دور د جماعت اسلامي او د مذهبي قوتونو د ګټې او د طاغوتي نظام نه د نجات دی. نو زه یو داسې حکومت پر پاکستان کې غواړم چې د شپې په تیارو کې ستاسو حکمران راپاسي او وایي چې که خدایه چېرته د شب قدر په بازار کې او د نست په بازار کې او په میرزو پر چارسده کې او په شولګره کې یو سړی نهر ویده شو، یو سړی تږی ویده شو، د بسترو نه بغیر ویده شو، زما ربه ته زما نه تپوس کې. نو زه تاسو سره مشوره کوم خان سمې کار نشته چې زه یې نه وروره چې هر تږی اوبه وڅښي او هر وږی پکې موړ شي. نو ظالمه څه کور به به وران شي که یو داسې نظام جوړ شي. یو داسې نظام غواړم او دا خو زمونږ د پښتنو پیغلو ټپي دي چې یو مې پلار څلور میرونه که په سر سرتوره پکې زم پته به ومه موږ به داسې پښتنو پیغلو سرونه لاسونه او د هغې حفاظت دپاره به ولاړو ځکه چې د امریکې ایجنټان زما پښتو تباه کول غواړي. زما محترم ورونو ستاسو سره مشوره کومه چې زه خو سر ورکولو ته تیار یم خو پښتو پرېښودلو ته نیم تیار. زما دپاره اصل قرار دا د خپل غریب ولس نه محبت دی او دا محبت زه په بنګلو نه بدلوم رونو، دا په بنګلو نه بدلوم. زما رونو که خدای وخت راکه او خدای اختیار راکه نو زما پروګرام به دی چې انشاءالله اوبه به ارزاني، غوړي به ارزاني، دالونه به ارزاني او چای او چینی به ارزاني. زمون په پاکستان کې که خدای اختیار راکه 15 بیماریانې دي چې د دې علاج به مفت دي. په هغې کې اولنۍ بیماري د کینسر ده، دویمه بیماري د هیپاټایټس ده، درېیمه بیماري د تلیسیمیا ده، څلورمه بیماري د ګردو ده او پنځمه بیماري د زړه ده. دا 15 بیماریانې خدای دې چاته نه لګوي خو چې چاته ولګېده د دې علاج به اسلامي حکومت کوي. زما محترم ورونو زما پروګرام دا دی که خدای اختیار راکړه نو په دې پاکستان کې هر هغه سړی چې 70 کالو ته ورسېږي او یا زنانه چې 70 کالو ته ورسېږي د هغې دپاره به بوډاپه الاونس ورکوو به چې هغه په خپلو بچو باندې بوج نه وي او دغه په آخر وخت هر چاته د درو درملو ضرورت وي نو وروڼو دومره بوډاپه الاونس به ورکوو چې یو سړی هم د خپل زوم او د خپل زوی محتاج نه وي. که خدای اسلامي حکومت راوسته زه نوجوانانو ته وایم چې کله پورې یو زلمي ته روزګار نه دی میلاو شوی تر هغه وخته پورې به موږ هغه ته د روزګاري الاونس ورکوو. ما نه دا ملګري تپوس کوي چې دومره پیسې به چېرته وي. پیسو کمی نشته، د انصاف کمی دی. دا 6 زره غلي دي په دې پاکستان کې دا که چېرته د جیلونو که موږ وارتوله او د دوی د دې خېټو نه مو دا پیسه د قوم راویستله ده دلته تعلیم او علاج او هر سړي ته مفت کور میلاوېدی شي خو دوی به ماران وخوړئ، دوی ماران وخوړئ، دوی باخوان وخوړئ. ما ته پته ده چې د چا خپل کور نه او د کرایې په کور کې اوسېږي څومره په مشکل کې دی او څومره په تکلیف کې دی. ما نه چا تپوس وکړو چې ستا بلډ پرشر شته؟ ما ویل بلډ پرشر مې نشته خو چې دا 10 تاریخ راشي او د بجلۍ د بیل د ورکولو ورځې په دقه ورځ نه بلډ پرشر زیاتېږي نور بیا بلډ پرشر زمانه وي. خو دوی د امریکې د ایجنټانو سره ستاسو د مسلو علاج نشته. یوه بنګله دلته یو په حیات آباد کې یو په اسلام آباد کې دې ته وایي منبري، یو بنګله دلته یو په کراچۍ کې
یو په اسلام آباد کې یو په حیات آباد کې دې ته وایي سینیټري. خو زما محترم ورونو یو زم سینیټر یم، زم سینیئر منسټر پاتې شوی یم چې په کومه ورځ مې د باجوړ په ډمډوره استعفا ورکړه. ما تماماتو لیکونو کړو چې په دې دومره منسټریانو کې خو به دې ځان له یو موټر پیدا کړی وی، اوس په پسه کې کور ته راغی. مال واړه خلک په موټر کې ګرځي، زه غټ سړی یم پر یو غټ بس کې کښېنم سره د بچو سره او وطن ته به درځم. زه د خولې لالنیم ما منسټرین کړی ده او چې کله فارغ شومه دغه د مسجد معبد خان امام ته تلم، جومات ته تلم او ځان مې د احتساب دپاره پیش کړی، د جمعې په ورځ مې ځان پیش کړی دی. نن موږ د دې سیاسي لیډرانو سره حساب کتاب کوو چې مال دې چېرته پیدا کړی، کارخانې دې چېرته جوړې کړې دي، نو چې د چا سم حساب کتاب کې هغه بیا خان کډه کوي وایي دا ته زما څه ظلم کوي. دې وجې نه وروڼو نواز شریف حکومت ناکام شوی، څلور واړه صوبایي حکومتونه دا شریعت نافذ نه کړ، ځکه چې په مرکز کې حکومت نه وي جوړ شوی، په صوبه کې هېڅ کار نه کېږي. زمونږ د صوبې حقوق دي، زه چې سینیئر منسټر وم ما د مرکز سره جګړه کړې وه، پرویز مشرف سره مې جګړه کړې وه، 110 ارب روپۍ ما دې صوبې له ګټلې وې، زما نه پس چا یو کم کې نه ده ګټلی د دې صوبې حق. دې وجې نه وروڼو زه د پښتنو د حق دپاره هم جنګېدی شم او زه په دې وطن کې د شریعت دپاره هم هغه کار کولی شم کوم چې د خدای او د رسول حکم دی. نو زما پښتنو او زما مسلمانانو جماعت اسلامی جماعت ته، جمهوری جماعت ته، ترقی پسند جماعت ته، دلته مزدورانو ته وایم چې تاسو سره ولاړم، دلته کسانانو ته وایم چې اسلام ستاسو د پټي او اسلام ستا د بچي او اسلام ستا د سر د پټولو د انتظام ضمانت کوي. خو که په دې وطن کې اسلامي نظام راغی، دلته مومند هم راغلي، دلته باجوړان هم راغلي، دا د باجوړ خلک، دا د مومندو خلک، دا د ډېرې لوی زمانې نه د خپل حق نه محرومه دي. موږ د دې سره ټینګ په ټینګه په نره باندې ولاړو. نو زما وروڼو چې اسلام، جمهوریت، دیانتداري دا هر شی را پکې دی او صلاحیت هم را پکې دی. نو بیا تاسو نه زه تپوس کوم چې د خدای خو درته دا حکم دی یا ایها الذین آمنو کونوا مع الصادقین، د رښتینو خلکو ملګرتیا وکئ. نو تاسو په دې وطن کې د حق دپاره او د خپل حق دپاره ما سره ملګرتیا ته تیار یو. د جماعت اسلامي ضلعي امیر محمد ریاض خان په دې جلسه عام کې براروان الیکشن کې د حلقه انعیت د پاره د مرد مومن مرد حق جناب سراج الحق او د حلقه PK 22 د پاره د ملک بخ محمد د نومونو اعلان هم وکړو. په دې جلسه عام کې صوبایي امیر مشتاق احمد خان، ضلعي امیر محمد ریاض خان، ملک بخ محمد، خداداد خان، ولی محمد او قاری شفیع الله نه علاوه د جماعت اسلامي ټول کارکنان او مشران هم موجود وو. انعام جی 400 ٹی وی تحصیل شب قدر 400